ما تاسو ته مثال لرکړم بعضې خلک د الله رب العزت د توحید خبره کوي خو ورپسې داسې د نبي علیه السلام باره کې خبره وکړي چې لکه د چا یو عام انسان خبره کوي. بعضې خلک وایي وروڼو وایي نبي علیه السلام هم بشر دی مونږ هم بشر یو. د دې خبرې جواب مونږ نشو کولی بیا مونږ ورته غلي ناست یو او داسې خو د نبي علیه السلام بشر دی. الله فرمایي قرآن کې خو دغه سړي ته به دا نه وایه دې سړي ته به ووایه ستا مطلب په دې کې سره چې زمونږ په شان بشر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نه دی یوازې نبی علیہ السلام افضل البشر دی. تاسو ما ته دا ووایئ وروڼو دا مونږ او تاسو چې څکو دا اوس دې دی کې اوبه پرتې وي دې ته مونږ اوبه وایو که نه وایو دا اوبه دي که نه او کمې اوبه چې حاجیان صاحبان راړي یا مونږ تاسو کې الله دې مونږ تاسو ټول بوځي هلته کې کمې اوبه څکو هغې ته خاص اوبه څه دي هغه زمزم نو هغه اوبه دي که نه دي شربت دی پای دی اوبه دي ګبین دی نه اوبه دي بره ورته لیکلي ماء زمزم اوبه د زمزم. نو بیا ولې د هغې اوبو مونږ خاص خیال ساتو دغه اوبه ولې مونږ خاص خیال ساتو بلکې ادب یو دا دی چې که ناستې ودرېږه ورته نو دایم یو ادب دی محبوب په ولاړه باندې څکلي دي دا ته په ولاړه اوس نورې اوبه چې څکې نه د هغې نه مخکې څه دعا نشته خو چې د زمزم نه مخکې دعا وغواړي الله تعالی به دې دعا قبلوي. دا اوبو کې څه چل دی نو که د علماو نه مو تپوس وکړه هغوی به تاسو ته ووایي چې د دې اوبو یو لوی نسبت دی او هغه نسبت د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپله باندې فرمایي ماء زمزم لما شرب له. اوبه د زمزم داسې اوبه دي چې څوک په کم نیت او د څه دپاره وڅکي نو الله تعالی بیا هغه حاجت پوره کوي او الله تعالی بیا هغه بیماري ښه کوي. نو د عامو کویانو د اوبو یې نه دي ویلي د فلټر د اوبو چا څه نه دي ویلي د یو مکان د اوبو چا څه نه دي ویلي د هندوستان او پاکستان د اوبو څه ذکر نه دی راغلی د عربستان او د مکې معظمې او د مدینې منورې د نورو کویانو د اوبو څه ذکر نه دی راغلی چې دې زمزم کې څه چل داسې دی چې دې باندې دومره د تبرکاتو احادیث دي. د دې وجه دا ده دا په اوبو کې اعلی او افضل اوبه دي. راځم خپلې خبرې له عمدک کشان یو کاڼې لګېدلی دی د خانه کعبې په ګوټ کې زه نه وایم تاسو ووایئ هغې ته څه وایي حجر ورته وایي اسود ورته ولې وایي تور دی کاڼې هم تور دی او زما محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپله باندې فرمایي چې د حجر اسود چې مونږ ورته حجر اسود وایي دی حجر ابیض تک سپینو د خلکو ګناهونو په دې باندې اثر راغی او دی تور شو. حجر اسود حجر کاڼي ته ویلی شي اسود تور ته ویلی شي. ستاسو په پېښور کې زمونږ په صوابای کې ځای په ځای باندې په غرونو کې د دنیا کاڼي او ګټې شته او که نه اعلی اعلی ګټې کاڼي شته او که نه په دې کې ملغلرې شته په دې کې بله نور قسمه کاڼي شته په دې کې داسې کاڼي شته چې هغه په خلک وایي چې هغه په هر شي کې اثر کوي هر خبره چې د هغه ځان له ده. نو دقه ځای کې په دې خانه کعبه کې چې دا کم کاڼې دی نو نورې ګټې ورسره هم شته هغه خاص کاڼي د خلک زور لګوي که نه لګوي هغه د ښکلولو کوشش کوي او که نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایل عمره ته طاقتورې ته تندرستې ته صحتمندې ته خیال کوه حجر اسود خوا کې چاته ستانه تکلیفونه رسي نو هلته په مزه مزه ګرځه. اوس هم هغه حساب دی خلک خامخا حجر اسود ته ولاړ وي ځمکه په ټولو ځمکه دا هم ځمکه ده او نور هم ځمکې دي. عربستان ته مونږ روان یو په لاره هم بل ځمکې راشي. مدینه منوره هم ډېره مبارکه ځمکه ده
خو په دغه مبارک ازمکه کې مسجد نبوي شریف کې سلوک غونته ځای دی هغې ځای ته خلک ټکټونه اخلي او د موبایلو نمبر یې راخلي او مخکې به ورته په قطار باندې ولاړ اوس هم په یو قطار باندې را روان وي هغې ځای ته څه وایي ریاض الجنت او د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک فرمای ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه په مابین زما د کور کې او په مابین زما د منبر شریف کې یو ټوکړه ده هغه یو باغیچه ده د باغیچو د جنت نه نو تاسو ما ته ووایئ چې د مدینې منورې د مسجد نبوي شریف په دغه ځمکه چې دا لږه ټوکړه ده نو دا خاره ده او خاره واو ځمکه ده او که نه ده ځمکه ده که نه د هغې نه اعلی کاڼي به په بل ځای کې لګېدلي وي که نه به یې لګېدلي بیا هم خلک هلته ولې په قطار ولاړي دغه ځای کې هم یو نسبت موجود دی نو ما چې تاسو له مثال درکړو چې زمزم اوبه چې دي نو هغه هم د نورو اوبو په شان دي د زمزم اوبه هم د نورو اوبو په شان دي دغه شان مې نور مثالونه دله درکړل یا خانه کعبه واخلئ بل لا کوټې دي بل لا بلډینګونه دي ابرها یو لویه بلډینګ جوړ کړه او سره زرې پکې ولګول وی دا زمونږ خانه کعبه شوه دومره لرې ورپسې مشئ دلته راشئ هغه خانه کعبه چې ورته هغه وي نو هغه چا پرېښوده معلومه شوه په هغې کې او د مکې معظمې په خانه کعبه کې فرق و ځکه دا خانه کعبه د الله خپل کور نسبت ورکړی دی زمزم له الله رب العزت د شرافت او د عظمت نسبت ورکړی دی ریاض الجنت له الله تعالی د دغه خاورې سره د جنت نسبت ورکړی دی حجر اسود له الله تعالی یو ذاتي نسبت ورکړی دی څوک کور ته یو کاڼی نشي راڼی چې روزانه یې ښکلی چې دا ډېر متبرک دی زما به پرې د حجر اسود هغه ثواب میلاویږي د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به سفارشیان راځي هر یو شی به سفارش کوي روجه به سفارش کوي حج به سفارش کوي رمضان به سفارش کوي قرآن به سفارش کوي اعمال صالحه به سفارش کوي حجر اسود به سفارش کوي د حجر اسود به هم سترګې وي هم به غوږ وي هم به ژبه وي هم به هغه کې الله تعالی شعور واچوي هم به زه تېرېږم هم به ته تېرېږي هم به حاجي تېرېږي هم به معتمر تېرېږي هم به ظاهر د خانه کعبې تېرېږي هم به هر یو شی سفارش کوي په یو سفارش به پکې د حجر اسود وي حجر اسود به وایي یا الله زه دې سړي ښکل کړی وم یا یې راله لاس راوړي یا یې راته لښته راوړې وه یا یې راته اشاره کړې ده زه وایم چې دی مؤمن دی دی وبخه الله رب العزت به د ده را سفارش هم قبول کړي معلومه شوه هره ګټه سفارش نشي کولی حجر اسود به سفارش کوي د هر اوبو باندې شفا ضروري نه ده په زمزم الله شفا ورکوي د هر کور نه او د هرې کوټې نه نشي تاویدی د خانه کعبې نه طواف کېدی شي دک شان ور سره مونږ دا وو زمونږ د پاره بل ماوا ملجا او منجا او د سفارش او د شفاعت ذات بل نشته بغیر د مدینې د جانان رسول الله مبارک نه صلی الله علیه وسلم دی ټولو سیزونو کې الله یو خاص نسبت او برکت واچو نو زما د محبوب د مخ نه چې الله دنیا ته وجود ورکړی دی د دې ټولو برکاتو نه سیوا زما محبوب له الله برکت ورکړو نو چې تاسو ته څوک وایي چې نبی علیه السلام هم زمونږ په شان بشر دی نو تاسو بوله دغه جواب ورکوئ که نه دا جواب بوله ورکوئ چې نه یو بشر وي یو افضل البشر وي یو ماه وي یو افضل المیاه وي اوبه ټولې اوبه دي نو زمزم چې دی افضل المیاه دي انسانان ټول انسانان دي خو محبوب رسول الله مبارک افضل البشر دی دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی دا د نبی علیہ السلام افضلیت دے دا د نبی علیہ السلام فضیلت دے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام له یو لوی فضیلت ورکړی دی په خپله د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک فرمایي